الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اوس په دې یو رکوع کې الله رب العزت د قرض خبره کوي. نو په لومړني آیات کې یو درې مسلې دي تاسو ته ټولو نه چوړ درته ویم. په آیات کې به بیا ستاسو ذهن اخوا دیخوا کځي نو بیا به پرې نه پوهېږئ، ځان پرې پوه کړئ. نچوړ د ټول آیات دی غټ آیات دا دی. الله رب العزت وی کله چې تاسو د یو بل سره معامله کوئ، د تجارت وي یعنې د لیکلو وي، نو هغې کې اکثر انسان غلطي کې ډېر د دې وجې ډایرکټ هغه یاده کړې ده. نو که چېرته داسې څه معامله وي نو الله رب العزت وی تاسو ولیکئ دې لاره، تاسو کې دا معامله ولیکئ. او دویم نمبر خبره دا ده چې په دې ګواهان مقرر کړي چې هغه ګواهان سم وي، لیکونکي هم سم وي چې هغه د ځان نه په کاغذونو کې اخوا دېخوا ونه کړي. ګواهان چې پکې مقرر شي چې هغه هم سم وي، هغه په پیسو نه خرڅېږي. او بله خبره دا ده ګواهان دوه کسه وي، د دوه کسو نه زیاتو ته مجد نشته او کم به خو نه. اوس که چېرته دوه ګواهان نه نو یو سړی دوه زنانه، دا دوه زنانه ځکه چې د زنانو کې د هیرې ماده ډېره زیاته وي. نو که چېرته د دې یوې زنانه نه هیرې شي نو دا بله به ورته وایي چې بابا پرون دا معامله داسې شوې وه، خبره داسې ده. یوه بله کیسه دا ده چې زنانه چې دي ډایرکټ په ډایرکټه چې سړی پکې د سره ني په دې معامله کې د قرضو یا د پیسو یا د نور د زنا منا کیسې په دې کې ډایرکټ په ډایرکټه دي، دغه صرف زنانه ګواهان نشي جوړلی. او ځکه چې دا نازکې مسلې دي او زنانو کې چې دی نو د هیرې ماده زیاته وي، بل په زنانو د بو زر راځي، د دې صنف چونکې نازک وي طبیعت وغیره نور چې نو د هغې د وجې چې دی به صرف به د زنانو ګواهي نه قبلېږي. او بعضې ښځونه داسې چې هغې کې د زنانو هم صرف قبلېږي، لکه یو زنانه ګواهي ورکړه چې پلانکي ماشومې له چې دی نو هغه بلې ښځې پی ورکړو چونکې د زنانو په مخ کې نو بس کیسه په هغې کې بیا قبلېږي. داسې نور هم څه مسلې شته. و عام مسایلو کې بنیادي خبره دا ده چې یو به لیکل وي، دوه به پې ګواهان مقرر کېږي، او که چېرته لیکل هم نه کېږي ګواهان هم نه دي، په سفر باندې وي، نو بیا به په هغې کې ګاڼه څه شي ږدي، څه شی د پکې ګاڼه کېږي. دغه بس مسله ده. یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو، اذا تداینتم هر کله چې تاسو معامله کوئ بدین د قرضو الی اجل مسمى ته یو نیټې معلومدارې پورې، یو نیټې پورې. لکه مثال په طور زه اوس تا له 10 روپۍ در کوم او تا ته ویم چې بهي د دې 10 روپو به ماله چې دی کتاب راوړی، د 100 روپو به ماله 100 والا پلانکی کتاب راوړه، د یوسف او زلیخې کتاب به راله راوړی، او دا به راله د 10 تاریخه پورې راوړی. نو یو نیټه شوه که نه معلومه،
نو دا به لیکي په خپلو کې لیکل پکار دي. فاکتبو بس ولیکئ دغې لره ولیکتب ودې لیکي بینکم په منځ تاسو کې کاتبون یو لیکونکي بالعدل په عدل سره انصاف سره ولا یأبه انکار به نه کوي کاتبون لیکونکي ان د دې خبرې نه یکتبه چې لیکلو کي کما لکه څنګه علمه الله چې علم ورکړی دی الله رب العزت ده ته فلیکتب بس دې ولیکي. اوس سټام والا دی لیکونکی دی او ته هغه ته وایې چې بهی راشه موږ له دا معامله لیکلو کا هغه تا سره یا طبیعت نه لګي یا وایي چې مړه زه اوسګار نه یم په طبیعت یې ښه نه وي وغیره نو داسې دې نه کوي ځکه چې الله رب العزت دله پوهه ورکړې ده دې دې دا معامله ولیکي ځکه سبا به دوه مسلمانانو خپلو کې جګړه راځي نو داسې دې نه کوي. ولیملل الذي او املاد اوس دا سټام والا ته په دې خبره کولو کې لوی کار چې د چا خوله چا کوي نو هغه خبره ټوله خپل ځان طرف ته واړي وغیره نو الله رب العزت د دې وجه چې په چا باندې قرض املا به دې کوي دې ورته خبره وکړي چې بهی دا ریدیګل په ما باندې 10,000 روپۍ قرض دی او د پلانکي تاریخه پورې دی او په دې تاریخ به ولله زه ورکوم. اوس که چېرته د چا قرض دی او هغې وایي نو کیدای شي څه کمې زیاتې پکې وکړي په چا چې قرض دی دې ورته ووایي. ولیملل الذي املا دې وکړي هغه کس علیه الحق چې په ده باندې قرض دی دا مدیون دا قرض والا چې په چا قرض دی ها علیه الحق چې په ده باندې حق دی ولیتق الله ودې یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب د ده ګوره الله هغه تربیت طرف ته اشاره وکړه چې الله ستا رب دی په معامله کې خوا دې خوا مه کوه تربیت دی الله کوي رالویي دی الله رب العزت د الله هر څه درکوي لهذا کمې زیاتې مه کوه ولا یبخس ونه دې کموي منه د دغه املا نه شی نه هېڅ شي د دغه قرض نه منه د دغه قرض نه شی نه هېڅ شي یو شی دې هم دې نه کموي ها پوره په پوره دې ورته ووایي داسې نه چې بیا وروسته ګډوډ وي بیا خو به پکې جګړه راځي د دې وجې چې دی پوره په پوره دې ورته وي. وان کان الذي بس که چېرته وي هغه بنده علیه الحق چې په هغه باندې حق وي سفیحا کمکله دې نه پوهېږي او ضعیفا یا کمزوري او لا یستطیع یا دې طاقت نه لري ان یملا په املا کولو هو دغه بنده فلیملل بس املا دې وکړي ولیه وارثان د ده بالعدل په عدل سره. اوس خبره دا ده یو کس دی او اوس د چا باندې چې قرض دی نو پکار خو دا ده چې په چا قرض دی دغه بنده دې ورته خپله لیکلي وي چې بهی دا ولیکه په ما یې دونه قرض دی دا دی هغه صحیح املا نشي کولی تلفظ نشي کولی ژبه یې دومره سخته نښلي چې یو ټکي چې دی هغه په ګنټه کې راوباسي او یا د هغه په الفاظو خپل کسان پوهېږي خو بل کس پې نه پوهېږي داسې الفاظ راوباسي املا سمه نشي کولی یا دې ډېر زیات کمزوري دی نشي کولی یا کمک لري نو بیا هم دې د ده وارثان چې کوم دي هغه دې ورته دغه معامله ووایي د ده وراثت چې چا ته پاتې کېږي هغه دې ورته دغه معامله ووایي. بیا واستشهدو او ګواهان دې مقرر کړي شهیدین دوه ګواهان من رجالکم د سړو ستاسو نه د خپلو سړو نه دې دوه ګواهان مقرر کړي فإن لم یکونا بس که چېرته نه وي رجلین دوه سړي فرجلن نو بس یو سړی و امرأتان او دوه زنانه ممن د هغه چا نه ترضونه چې رضا وي من الشهداء د ګواهانو نه ممن د هغه چا نه ترضونه چې رضا یې پې تاسو چې دواړه پې رضا وي ها اوس یو کس وي چې زما دا ګواهان نه دي خوښ او بل وی دا چې نه چې دواړه پې رضا وي ممن د هغه چا نه چې ترضونه چې رضا یې تاسو من الشهداء د ګواهۍ کول نه ان تضل که چېرته هېر شي احداهما یو د دواړو نه د یوې زنانه نه هېر شي فتذکران وریاد به کړي احداهما الاخرى هغه یو د دواړو نه یعنې هغه دویمه به ورته وریاد کړي ولا یأبه الشهداء انکار دې نه کوي هېڅ یو ګواه اذا ما په هغه وخت کې دعو چې دې راوبللی شي ګواهان دې انکار نه کوي که دې معاملې ته راوبلي دې ته وایي چې ګواهي به یې دا ستاسو په مخ کې د پلانکي کس چینچي اغوښتې وه په دې قرض و نو دې به دا نه کوي دې ورته چې نه نه مړه زمونږ څه کار دی مونږ به ګواهي لرو زه خپل کار کوه سړیه. ولا تسأمو او ستړی کېږئ مه ان په دې خبره باندې تکتبو چې تاسو ولیکئ دې معاملې لره صغیرا کوړوي او کبیرن لا یالوی وی الی اجل د نیټه معلومه پوری استاد سماوي دا معاملې چې دا که چېرته غټه وي نو خلک اکثر بیا لیکل کوي او که چېرته وړه معامله وي نو الله رب العزت دوی داسې مه کوئ
چې دا من تاسو وایئ چې بس مړه نه لیکم د اړه زور مې دونه نشته که وړه وي که غټه وي هره معامله لیکل کوئ چې بیا پکې سبا جګړه نه راځي که سکه روړ دې وي که هر څه وي سبا بیا د یو بل نه ګیلې کوي کنځلې کوي مړه ما ورسره دا وکړو هغه راسره دا وکړه ما دومره احسانات وکړو ما د زما پلانکي ځای کې پیسې ډوبې شو پلانکي ځای کې غلې که پیسان نو چې اوس ورپسې خیرې کنځلې کې د دې په ځای د قرآن باندې عمل وکړه دا معامله ولیکه اگر که خپله خور دې ولې نه وي خپل ورور دې ولې نه وي په هر ځای کې دا معامله ولیکې ذالکم دا معامله چې دا لیکل چې دي اقصدو ښه انصاف دی عند الله په نزد د الله تعالی و اقوم او ډېر برابر دي للشهادت دپاره د ګواهۍ و ادنا او ډېر نږدې دي الله دې ته ترتابو و ادنا او ډېر نږدې دي ته الله ترتابو چې شک ونه کې تاسو دا دې خبرې ته ډېره نږدې ده چې تاسو شک ونه کې بیا خو بس تاسو شک راشي تاسو به چېرې 89,000 وي که 79,000 وي په دواړو کې به هم شک راشي نو چې لیکل وي صفا لیکل به ستاسو به پکې شک نه راځي بیا به وایي چې 21 وي که 31,000 وي موږ په 22,000 باندې د مرلې خبره کړې وه که په 42,000 هم کړې وه نو کیسه به هم ګډوډه شي الله وایي چې د سره دې شک ته دا خبره لړ نه شي ځکه من شک فقط جکه چا چې شک وکړو نو بس دې غریب چې دې تباه او برباد شي الله هم دې وساتي شک چې وي دا انسان تباه کوي انسان له غوښه خوري انسان له زړه خوري او بل انسان جګړې طرف ته بوځي په ذهن باندې اثر غورځي نو او بل په یو بل باندې چې شکي شي نو ورورولي ختمه شوه دا پلار چې په زوی شکی شو نو هغه زوی تباه او برباد شي زوی په پلار شکی شو زوی تباه او برباد شو دا کشان معامله ګډه وډه ده ګډوډ دي نو د دې وجې الله وایي چې دا شک د سره را نه شي و ادنا او قریبه ده دې ته الله ترتابو چې شکونه کې تاسو الا مگر دونه خبردان تکونه که چېرته وي تجارتن دا تجارت حاضرتن لاس بلاس تدیرونها چې ګرځي را ګرځي بینکم په منځ د ستاسو کې اوس خبره ده نه الله رب العزت وایي که چېرته دا معامله لاس بلاس وي مثال په طور ته له 1,000 روپۍ ورکړې هغه ته وایي چې دغه راګل بنسپتي راکوئ او تا والله 2,000 روپۍ ورکړه بهی ماله جینینو د دې روجې راکا مالا دا 4,000 دې ورکړې ماله چینې نو به دا چینې بورې راکا دا راکا نو خو لاس په لاس معامله ده الله وایي که دې کې لیکل نه کوي خیر دی خو چې کومه معامله په تاسو کې ګرځي راګرځي لاس په لاس وي نو هغې کې تاسو لیکل نه کوي خیر دی خو چې کومه د مودې وي تاسو موده ورکوئ چې په 10 تاریخ به پیسې درکوم په 20 به درکوم نو دې کې لیکل کوي دا ښه خبره ده الا مگر دون خبران تکونه که جردوی تجارتن دا معامله دا تجارت حاضرتن لاس پلاس تدیرونا چی گرزی را گرزی بینکم پا منزه ستاسو دی ولیس علیکم نو بس نشتا دی پا تاسو باندی جناحن حس گنا اللہ تکتبو چی تاسو انہی لکے دا معاملی لرا و اشهدو اگواهان مقرر کے اذا تبایاتم هر کله چی تاسو سگوے هر کله چې تاسو بیع کوئ غشتل خرڅول کوئ گواهان مقرر کې ها ولا یضار او تکلیف به نشي ورکولی کاتبون لیکونکي دا ولا شهیدونه نه ګواته زموږ په معاشره کې څه کېږي بیا هغه ټیم به الله رب العزت چونکې یو کلي حکم را نازل کړی د دې معاشرې سره همدغي هغه دا ده چې خلک بیا وایي چې نه اوس به رانه ګواهي څنګه کې ورا نو ګواه والله ختم کړي هغه والله ولي یا چې دی هغه لیکونکي ختم کړي هغه ولي الله رب العزت وایي داسې مه کوه خو لیکونکي دا هغه ګواه دی هغه هر څه لیدلي دي نو لهذا هغه ته نقصان مه ورکوه که چېرته هم دا کار وکړو وان تفعلو که چېرته هم دا کار وکړو دې ګواه ته یا لیکونکي ته هم نقصان ورکړو فانه بس یقینا دا فسوق دا نافرماني ده بکم په تاسو باندې دا ستاسو د طرفه نافرماني ده واتقوا الله ويريګه د الله تعالی نه ويعلمكم الله وتعلیم درکې الله رب العزت تاسو ته والله الله رب العزت بكل شيء عليم بهر سبان دی علم والا دی اوس الله رب العزت وی دا هم کوي اوس که چرته داسې چې تاسو په سفر یې او څه کاغذ مونږ قلم مونږ لیکل نشي کولی یا لیکل کې نشته د سره نو بس سپکی غاڼه کې دی او غاڼه ثابت ده قرآن کې دا دی رسول الله سلام په خپل چې وفات شو نو د رسول الله سلام زغره چې دا د یو يهودي سره غاڼه و رسول الله سلام ته غنم راغشت ستر راغشت وسو وربش وغیرہ رسول الله سلام راغشت د خوراک سنو رسول الله سلام دیګره
هغې ترې راغشتې وه پیسې خو نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، نو هغې پکې ګاڼه کړې وه، غربت زمانه وه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ابوبکر صاحب هغه آزاده کړه، د هغې پیسې ورکړې. نو ګاڼه ته بیا به څه شي په ګاڼه کې ږدې، که کالي ږدې او که بل څه ږدې بل څه ږدې بل څه ږدې، بس سبق دی. وإن كنتم او که چرته تاسو علی سفر په سفر باندې ولم تجدوا نه موندو کاتبا لیکونکي لره فرحانون بس ګاڼه ده مقبوضه قبض کړې شوې، خو داسې ګاڼه چې هغه به هغه سره یې په قبضه کړي. اوس ورته وایي چې تا نه مې دومره ځمکه په ګاڼه کې درکړه، دوی په سفر باندې دوی خو ځمکه نه شي قبضه کولی، نه داسې څه ورکړه چې د هغه په قبضه کې راشي. که ته کاغذونه ماغذونه څه پوره ورکړې هغه ته حواله شي بیا صحیح ده. فإن آمنا ایک چرته سوی په امن وي بعضکم بعضا بعضې ستاسو د بعضونه ځینې ستاسو د ځینو نه وليؤدي الذي بس ادا دي کړي هغه کس اؤتمنا چې امین ګڼلی شوي دی امانت خپل، چې څوک امین ګڼلی شوي دی هغه د امانت خپل ادا کړي. نو اوس کم کس سره چې ګاڼه یې ښودلې شوې ده دیم امین دی، د سره ګاڼه ده دی د خپله ګاڼه صحیح حواله کړي. هغه یو کس امانتدار ګڼلی شوي دی، هغه له قرض ورکړی شوي دی، هغه د خپل طرفه هغه قرض په صحیح ټیم ادا کړي. وليتق الله ويريږي د الله تعالی نه ربه چې رب ده، وليتق الله ويريږي د الله تعالی نه ربه چې رب ده دی. ولا تکتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره. اوس یو کس ګواهي ورکوي نو دې ګواهي نه پټوئ ښه، چې یو کس په مخکې معامله شوي ده دلته وایي چې ګواهي ورکړه، نو یا د پیسو د وجې یا هسې دې ځان غلي کړي، داسې مه کوئ. الله رب العزت وایي ولا تکتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره. ومن یکتمها هغه چا چې پټ کړي ګواهۍ لره فإنه بس یقینا آثم قلبه زړه د ده چې دا ګناهګار شو، زړه یې ګناهګار شو او زړه ته په بدن کې یو مرکزي حیثیت حاصل دی، یعنی ټول بدن تباه و برباد شي. والله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ علیم خبردار دی. لله دا الله دپاره دي ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په ځمکو کې دي. وإن تبدو که چېرته تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو بدنونو کې دي او تخفوه یا پټوئ یحاسبکم محاسبه به وکړي شي تاسو سره به په هغې باندې الله یحاسبکم حساب به وکړي تاسو سره به په هغې باندې الله ویغفر بخښنه کوي لمن یشاء چا ته چې وغواړي ويعذب عذاب ورکوي من یشاء چا ته چې وغواړي. والله الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی. الله خوښه دی چا ته بخښنه کوي چا له عذاب ورکوي. د الله نه به سوال کوي چې خدایه پاکه د عذاب نه مې وساتي او بخښنه راته وکړي. آمن الرسول ایمان راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دي پیغمبرانو بما په هغه څه باندې انزل چې نازل شوي دي دی په ده باندې ایمان راوړي دي پیغمبر چې څه نازل شوي په ده باندې من ربه د رب د جانب نه والمؤمنون او مؤمنانو کل ټولو آمنه ایمان راوړي دي بالله په الله رب العزت باندې و ملائکته او په فرشتو باندې و کتبه او په کتابونو باندې و رسوله او په پیغمبرانو باندې لا نفرق من فرق نه کو بین احد پمیان د هیڅ یو پیغمبر کې من رسوله دغه پمیان د هیڅ یو کس کې من رسوله دغه پیغمبرانو نه وقالو وای دا مسلمانان سمعنا اوریدو منګه واطعنا تابعداري وکړه منګه غفرانک بخښنه غواړو ستانه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر خاص تا طرف ته چې واپسې ده. اوس ایمان بنیادي چې پای کې ټول یو شان دي. پیغمبرانو په الله ایمان دي زمونږ ایمان دي. پیغمبران هم چې پای باندې سره نازل شي پای به مني او موږ یې منو. دغه شان پیغمبران هم نور پیغمبران مني کتابونه مني فرشتې مني هر څه موږ یې منو الحمدلله. او زموږ ورسره په دغه پیغمبر هم ایمان دي چې دی په حقانیت والا خبره کوي. بل چې کوم حکم دی د الله د جانب نه نو مؤمن چې دی هغه ورته سر ښکته کړی دی ورته چې خدایه پاکه بس صحیح ده موږ پې سر تسلیم کړی دی ستا چې کومه خبره ده هغه صحیح ده موږ اورېده موږ ومنله د هغې خلاف به نه کوي نو د الله نه به بخښنه غواړي. اوس الله رب العزت وایي داسې نه ده چې په دې صورت کې کوم احکامات دېر شو یا را روان دي چې موږ ستا وس نه کېږي او په تا باندې موږ زیاتې کوو. مثال په توګه د یو کس خپل خوږ ده او ښه سخته خوږ ده دې د سره ودرېدی نه شي. الله داسې نه دي کړي چې نه ته به بیا مونځ په ولاړه کې ما ته به ودرېږي. الله وایي څوک په ولاړه مونځ نه شي کولی په ناسته دې وکړي په ناسته نه شي کولی په اشاره دې وکړي
الله رب العزت دغه شان هم نشي کولی په ډاډه دې سم لولی شي اکه شان دې مونځ کی الله وی ما داسې نه دي کړی چې د یو نفس چې دی د هغه وس نه کېږي او ما به د هغې نه زیات بوج ورچولی نه اسلام کې د یو کس سخت بیمار دی روژه نشي نیسي الله یې خیر دې مه نیسه وروسته یې ونیسه دا کشان یو کس مسافر دی روژه نشي نو الله رب العزت وی ما داسې نه دي کړی چې یو کس ته تکلیف دی او ما به د هغې نه زیات بوج ورچولی نه چې څومره ستاسو وس دی دومره مې در باندې بوج در اچولی دی لا یکلف الله او ننسی لا تکلیف نه ورکوي الله رب العزت نفس نه هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق د وس مطابق لها دغه نفس دپاره ما ثواب د هغې عمل دی کسبت چې ده کړی دی وعلیها په دغې نفس باندې ما ګناه د هغه عمل ده اکتسبت چې ده کړې ده چې کومه ګناه یې کړې ده د هغې به ورته عذاب میلاویږي چې کوم یې ثواب کړی ده هغې به ورته نیکي میلاویږي جنت به میلاویږي ربنا ای رب زمونږه لا تواخذنا منیسه موږ لره ان نسینا که چېرته زموږ نه خطا وشي که چېرته زموږ نه ایره وشي او اخطانا یا زموږ نه خطا وشي ایره دې ته ویلی شي تا ته ګوره مثال په طور د سره روژه یاده نه ده چې روژه شته او که نشته ته رالې اوبه دې وڅښلې دې ته ایره ویلی شي یو کس چې دی او هغه ته روژه یاده ده چې روژه ده خو خولې ته اوبه اچولې غاښونه یې وینځل یا دغه په چرندام کې اوبه ور اچولې هسې او د ده اوبه تېرې شوې روژه ورته یاده ده او اوبې تېرې شوې نو دې ته خطا ویلی شي دا قصدن هم نه ده او هیر هم نه ده نو دا چې کوم د سره ورته روژه یاده نه ده هېڅ پته ورته نشته چې روژه شته که نه اړوي په دماغو کې دا خبره نشته او ده اوبه ښه ډېرې مسکلې په ده روژه واپس راګرځول نشته او دې کوم کس ته یاد دي چې روژه ده د خولې ته اوبه وروشتې اوبې تېرې شوې نو دې به روژه نیسي نو هسې دا خو مې درته صرف فرق وي چې یو ایره ده یو خطا ده ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علینا ای مږده ولا تحمل مږده علینا په موږ باندې اسرا بوج لره کما حملته لکه څنګه چې د ایښي بوج علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلنا چې مخکې و زموږ نه ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او ملګه مږده ماهله زموږ نه ولا تحملنا او مږده په موږ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې طاقت یې نه وي زموږ دپاره زموږ نه هغه کار مه اخله او مه بوج کوه په موږ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې په موږ کې طاقت نه وي ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا مه بوج کوه په موږ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې طاقت یې نه وي په موږ کې به د هغې واعف عنا بخښنه وکړه موږ ته واغفر لنا واعف عنا معافي وکړه موږ ته واغفر لنا بخښنه وکړه موږ ته وارحمنا رحم وکړه په موږ باندې انت مولانا ته زمونږ مولانا ای ته زمونږ مدد کوونکي فنصرنا بس امداد وکړه زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم د کافرانو کې د مولانا بلا معنی دی خو دلته امداد کوونکي مناسبه معنی ده الله رب العزت